بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. ابواب د صفات جنت چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل دا چې موږ تاسو تر اوسه پورې څه خبرې کولې دا هر ورځ سبقو کې چې څه وایي د دغه انجام په قیامت کې به معلومیږي چې نیک عملي په عوض کې خدای پاک انسان ته جنت ورکوي او د بدعملۍ په مقابل کې جهنم. دا جنت او جهنم څنګه ځایونه دي اوس یو بیان کېږي چې جنت څنګه ځای ده. نو دغه د حصول لپاره څومره کوشش پکار ده. اول د جنت دیونه بیان کېږي. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې چې په جنت کې ونه ده دا یوه ونه ده په جنت کې دغه خلې ده که ټولې ونې د جنت داسې دي. نو یا تنوین دا وحدت نوع د پاره ده یا د شخص د پاره ده یا دا معنی هر جنتی ته په جنت کې یوه دومره غټه ونه ده چې 100 کاله که په آسپور سړی د دغې ونې لاندې مزل وکړي دا د آس د ونې شاخونه د هغه سیوری نه ختمېږي. او یا نوع د اشاره ده صرف یوه ونه نه ده هره نوع د ونې داسې د جنت هغه دومره غټه غټه چې 100 کاله په آسپور سړی د دې په سیوري کې تګ کوي نو هغه د ونې سیوری لاندې به نشي ختم. قرآن عظیم شان کې د جنت د نعمتو بیان چې رب کریم کړی وظل ممدود هغه ظل ممدود نبی علیه السلام یې دغه او اوږد سیوری. دوم روایت کې بیا دغسې ده چې که په آسپور سړی د یوې ونې لاندې 100 کاله مزل وکړي د دغه ونې د سیوري لاندې وځي. اوس دلته سوال دا واردېږي چې سیوری په جنت کې د دې ونې د کومې خوا ده. قرآن عظیم شان خو د جنت په باب کې وی لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا. سیوری خو د لمر نه پیدا کېږي. لمر شته نه هلته ګرمي شته نه ساړه شته نه سیوری د کومه نه پیدا کېږي. هلته خو داسې زندګي ده لکه دا د سهار د لمر ختو نه لږ مخکې چې څنګه رڼا وي. اوس ګورئ چې شپې تیارې ختمې شوې سپېدې وچه او د سوکه سوکه رڼا کېږي دا د لمر ختو وخت چې نږدې شي نو څومره رڼا وي. د جنت ټول وخت داسې رڼا ده نور ځای ته لمر نه راخېږي چې بیا ونه سیوری وکړي نه توره تیاره راځي شپه نه رڼا د ورځې د لمر راځي. دلته څنګه وی چې د ونې د سیوري لاندې به 100 کاله مزل کوي او هغه به نه ختم. نو جواب دا جنت کې لمر نشته په جنت کې انوارات شته درجې متفاوت شته. د دغه ونو به خپل یو قسم نورانیت وي چې هغه پورته نور د لاندې نه منې کړی وي دغه ونې لاندې د ونې نور داسې وي لکه د سیوري د دنیا مثال. موږ د لطائف انوارات چې وینو چې دا علما کرام راته بیانې خپله خو نه وینو دا چې مشایخ کرام راته وي د اول لطیفې انوارات زیړ د دومې لطیفې انوارات سره دي د درېمې لطیفې انوارات سپین دي د څلورمې لطیفې انوارات تور دي د پنځمې لطیفې انوارات شنه دي. انوارات قسمه قسم رنګونه شوه که نه شوه او په هر نور کې خوند دي. ګورئ دا موږ تاسې د لباسونې په توره کپړه کې په ښایسته کپړه کې ځان ته خوند ده که نه ده. داسې نه ده چې دا د ظلمت شی ده تیاره د خلکو تر پازیبېږي. په تور رنګ کې ځان ته خوند ده په سپین کې ځان ته ده په سره کې ځان ته ده په زیړ کې ځان ته ده په شنه کې ځان ته ده. هلته هم داسې مختلف انوارات وي. نو دا د ونې به خپل انوارات د هغه انواراتو نه تعبیر په سیوري کړی ده. د ولې انوارات داسې دي لکه نسبت سره هغه کوم ځای کې چې ونه نه وي لکه دلته چې سیوری وي. نو حجم ته اشاره ده چې ونه دومره غټه چې د ونې خپل انوارات د هغو نه چې وځي په 100 کاله کې به نشي تېرېدی. بیا ونې څنګه ونې دي د دنیا د ونو غوندې لرګی یې چمجي وایه لا شاخ یې وچ شوی پاڼې یې توی شوي میوه یې چمجنه نه داسې نه ده. د هرې ونې بیخ د سرو زرو ده. د الله شان ده. ګورئ د هرې ونې ډک د سرو زرو ده. ټول عمر تکه شنه ده ټول عمر میوهداره ده
نه یې په ریښو کې بدلون راځي، نه یې په شاخو کې بدلون راځي، نه یې په پاڼو کې بدلون راځي، نه یې په میوو کې راځي، نه یې ختمیږي میوې. د هره میوه چې راشکوې خورې یې په ځای بیستي بله میوه پیدا کېږي. خو د جنت میوې د دنیا د میوو غوندې هم نه دي. نه یې ونې داسې دي چې لکه د دنیا ونې بعضې ازغي لري، بیرې ته چې ورخېږي دومره کنکۍ دانه د بیرې به راشکوې، کالي به د څو ځای تېرې شي، بدن به د شګاري ازغي نه لري. بیا د دنیا میوه ده ښه ښایسته ام ده راویش کوه، د خوراک کې دومره کوي ځای ده، برسېره په ټوکی ده، د لاندې دومره غټ هډوکی ده. نه یې پوست خوړل کېږي، نه یې هډوکی خوړل کېږي، هغه کم شی خوړل کېږي. د جنت میوه ټوله خوړل کېږي، پوست مغز ټول خوړل کېږي، لکه انځر. دا دنیا کې نمونه وایي لکه انځر چې هغه خدای په قسم په کړی موږ ته یې عظمت راکوي، وایي د انځر میوه دا د جنت د میوه غوندې میوه ده، پوست مغز هر شی خوړل کېږي، پالتو شی نه لري. ځکه انځر کې خدای عجب خصوصیات یې دي. طاقت د بدن بې انتها طاقت لري، قبض کشا دي، قبض ورکوي، بواسیرو دپاره مفید دي، بواسیر ختموي، قویبا دپاره مفید دي، مرداره طاقت زیاتوي، ډېرې خوبایي خدای پاک کېږي. دا د جنت میوې هم داسې دي چې ټوله خوړل کېږي، پالتو شی نشته پکې، غورځول مرځول نشته پکې. دا د جنت د میوو صفت چې د جنت ونې شاخونه ډډونه یې د سرو زرو او غټوالی یې دومره غټ غټ چې د یوې ونې لاندې 100 کاله په آس پور سړی مزل وکړي، د یوې ونې شاخونه له یې نه خلاصېږي.